بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما إمامنا وصاحبنا وقائدنا صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بر محمد و أهل بيت محمد صلوات خدایا په عزت جلال بزرگی مقام د محمد و آل محمد د قلیل عبادات مټولونه قبول و مقبول وګرځي پروردگار جامع کی 400 قسم ته مشکلات ټولو برطرف وګرځي اهل بیت و عزت و عظمت له تیرا به جرم کې دیان بالخصوص مسافرین و ترهیت وګرځي خدای به اولاد و اولاد نرینا تی وکي به حق محمد و آل محمد چا غریبانی وی په غنیات باندې بدل کی خدای چوک محتاج وی ذلیل و خلق ته محتاج ما کی مکروز و خلق قرضی ادا و ګرځي بیکور خلق د کورونو مالکان و ګرځي مظلومین جهان بالخصوص د شیعه و مشکلات زمانه امام ظهور سره برطرف کی ټول جامع د امام اعوانو و انصارو نو ګرځي هغه سه غوي اجازه سره تاسو ټولو اجازه سره ان شاء الله ډیر مناسب ټیم کې تاسو پاک وزهانو ته خپل رئیس برام دوستان عزیز پروردگار عالم دین نمخ کې شریعت نمخ کې اسلام نمخ کې ټولو کې اول سو خدای عزت ور کړلو احترام ور کړلو هغه انسانیت ته ور کړی دی تاسو وکسوي ځنواخ کې که انسان المنز کوي نو الته یو بچای دی یا مثلا چوک دی هغه سیجی یا غرکیږي او بوکي نو اسلام حکم داده ستا المنز پرې دا اول انسان بچ کا توجه یو کنه خداغه د انسان قیمت څه پیدا شولو ایدی واجه سده چی واجه نه انسان دور قیمتی شولو دور پر عظمت شولو ایدی حواله سره امام صادق علیہ السلام یو روایت تا ای مولای و روایت طرف تا زدت اشاره کوم مولای ایس لما خلق الله العقل پروردگار عالم کله عقل خلقات کړلو عقل چې کړلو خلقات کړلو وقال خدای ندا وکړه وعزتي وجلالي ما خپل عزت و جلال باندې قسم ده ما خلقت خلقا هو احب الی منک او عقل تونا ما بهترین مخلوق بل خلقات نه ده کړي یعنی د خدای مخلوقاتو کې ټولو کې بهترین مخلوق څخه خدای خلقات کړلو هغه چې خلقات کړلو عقلی خلقات کړل بیا پروردگار عالم داغه عقل ایو بهترین ځای کې خللو سکل عقل و د انسان وجود را سره جامع شول نبیا خدای قرآن کې نه دوره غټو اسمانو باندې نه دوره سمندرو باندې نه دوره غرو باندې فخر کړي دي بلکې خدای فتبارک الله احسن الخالقین
خدایا تا ته مبارک وي څه تا یوه بهترین انسان ته وجود ویر کړلو، تا یو بهترین انسان خلقات کړلو. ما سره توجه کوئ. مولای ثم استنطقه، هغه نه وروسته پروردگار عالم عقل ته د خبر کولو قوت و طاقت ور کړلو. یعنی مراد مقصد دا د دغه جملې نه یوه ترجمه یې دا کیږي چې خدای عقل ته وویله چې ته خبرې وکړه، عقل ته ویله ته چې وکړه خبرې وکړه. اوس د عقل څه خبرې کوي، عقل په خپله خبرې نه کوي بلکې د انسان عقل ترجمانه ژبه ده. کومی و انسان ژبې نه بیوقوفي خبرې روزي پوه شه چې دا کم عقل انسان ده. کومی و انسان ژبې نه ښې خبرې روزي پوه شه چې دا عقلمند انسان ده. توجه تو شته که نه؟ ځکه مولا امیر المؤمنین علیه السلام یایي تکلموا تعرفوا فإن المرء محبوء تحت لسانه. مولا یایي څه خبرې وکوئ دې دپاره څه تاسو وپېژندلی شوئ، څه تاسو بیعقل یوئ که تاسو هوښیار یو. دا ژبه دوره عظیم نعمت د خدای دی. که هوښیار کس وي تا ته مخامخ ناست وي څه ته دوې خبرې وکړي هغه پوهېږي څه ته عقلمند دي که ته بیوقوف وي. تاسو سترګې وغړوئ حضرت یوسف علیه السلام په باره کې، هغه یو قیدي و، هغه زوړ لباس و، هغه مثال مثلا صفا نه و، خو بیا څه کله د بادشاه په مخ کې کېنستلو فلما کلمه څنګه یې څه خبرې وکړلې قال انک الیوم لدینا مکین امین. فوراً بادشاه غاګ وکړلو څه دین ورسته به تا ما په نږدې ډېر عزت وي. متوجه شوې که نه؟ یعنی هغو خبرو واجې نه د حضرت یوسف علیه السلام چې وشولو پیشنګلي وشوله. دوستان عزیز، زه څه کوم شي ته رابطه رسوم ورو ورو تاسو را بیایم انشاءالله تنګېږئ به نه. د عقل معیار څه کوم دی؟ هغه د بل سړي د ادار د احساس کوله دی. کوم یو عقل کې، کوم یو فکر کې، کوم یو سوچ کې د بل سړي د ادار د احساس نه وي هغه انسان عقلمند نشي بللی. متوجه یو که نه؟ زه څو شیو طرف ته راته اشاره کوم څه ځنه خلک دي څه هغوی هر وختې بس لمونځ کوه، روژه کوه، مستحبات کوه، صلوات ستوه. آیا دا یاد څه پیدا ورکوي که نه ورکوي؟ دغو خبرو حوالې سره او بل دا څه که ما د انسان خدمت وکړلو دې څومره عظمت دی. دی حوالې سره دغه موضوع حوالې سره لږې خبرې زده کوم، خو توجه به ما سره کوئ. دوستان عزیز، څلورو شیو ته د قیامت ورځې اټول خپا دي. ټولو کې اولین شی دا څه خدایا چپی لاس کې رته عملنامه میلاو ما کې. د انسان انه ارمانونه دي مرګ نه وروسته. هغو انو ارمانو کې یو ارمان د انسان دا دی چې انسان یایي یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش کې خدایا ما ته خپله عملنامه میلاو ماوی شوي. نو دوستان عزیز، دا چپی لاس کې عملنامه چی واجې نه میلویږي؟ درو گناهانو واجې نه میلویږي. زه تاسو ته حواله در کوم، تاسو پړاو کوئ سوره واقعه. سوره واقعه کې خدایایی درو گناهانو واجې نه زه چپی لاس کې عملنامه ور کوم. نمبر 1 انهم کانوا قبل ذلك مترفین. دوی دین مخکې مغرور ډیر و، متکبر ډیر و. و بیا کمو عربیک قواعد وکسو نه د مترف و د مغرور منځه اصل کې یو فرق شته دی. کیدای شي یو سړي سره مال و دولت نوي هغه غرور وکي،
خو اما مطرف اخ سړی ته یایي څه خدای ښه دولت ښه پیسه ښه جایداد ښه بنګله ښه ګاډی هر چې یې ویر کړي دي بیا یا ګناهانو کې ډوب دی دې سړي ته عربی کې مطرف نه یایي. دویم وکانو یسرون علی الحنس العظیم، دوی غټو غټو ګناهانو باندې اصرار کولو. دین اوس څه مراد دی بیا تاسو تفسیر ته رجوع کوئ. دریم شاید چې کوم دی وکانو یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، دوی دا ویله چې کله مو خاورو کې خاورې شو یمو هډوکو نه خاورې جوړې شي چا کې دغه طاقت و قدرت ورکې دی څغه مو واپس زنده کی. یعنی درې ګناهانې نعمتونه در سره وي ګناوانې کوي، یو حنس عظیم یعنی شرک کوي مشرک وي، دوا اور سره قیامت جټلاو کوي. دی واجنه انسان ته چپی لاس کې چې ملويږي عمل نامه ملويږي. دویم څه خالق ته ډیر خپادي اولیاء الله اوصیاء الله انبیاء الله اغا د قیامت تند ده. دوستان عزیز قیامت تند په باری کې مولا امیر المؤمنین علیه السلام یایي مولا یایي قیامت ریزی به خالق یتلظا عطشانا اتندی واجنه به صرف اور صرف خپلی شنډي خوروي. و دا یتلظا ولا څکوما ټکه ده دو کلا تندی نه مخ کې راشي ایدی و بیا خاص معنا کیږي. معنا یې دا ده چې انسان تند کله هغه حالات ته ورسیږي سکاچيري و بو چې کیا زندان نشي پاته هغه ته عربی کې یتلظا عطشانن یای. یعنی انسان کا قیامت ریزی آر سوره و بو چې کی آر سوره و بو چې کی بیا بعد انسان تند د سویل کا سره و بچکلی نوي. متوجه یو کنه. و اندا جمله مولا امیر المؤمنین علیه السلام نه مولا امام حسین علیه السلام کربلا کیا استعمال کړي د سکل وړو کې علی اصغر میدان ته راوستلو. نو مولا یو جمله کړي د ازلیمانو ان هاذا طفل یتلظا عطشانا، د وړو کې اصغر دوره تګې ده دوره تګې ده دوره تګې ده کتو سو بویر کو یاد زندان نه پتی کیږي. نو دوستان عزیز اوس آیا د قیامت تنده ډیرو المنزو څخه ختم کیږي ډیرو رجو څخه ختم کیږي. متوجه یو کنه ز خپل موضوع طرف ترغللم. آیا ډیرو تسبو څخه ختم کیږي ذکرو څخه ختم کیږي؟ نه. ومن اراد ان لا يكون عطشانا يوم القيامه، کچوک غاړي څخه قیامت ورځي تګ نوي فليسكل عطاش پکار دې تګو خلکو ته وبویر کی. یعنی چې وکی پکار دې دو انسانیت خدمت وکي. دریام شای سدی طرف ته امام زین العابدین علیہ السلام اشاره کړی دی. مولای الہی ابکی لخروجی من قبر اوریانا، خدایا اغ حالات ته د ډیر جوړم سکله مو قبر نه پوڅوي ایمو بدن باندې لباس نوي. دوستان عزیز ٹھیک دے قیامت ورځې به موت او اندو بدن دوباره واپس زنده کیږي. اندو به نکونوي اندو به غوخوي اندو به ویختوي اندو به اډوکی وي. او اما کفان نه غوخه ده نه اډوکه ده نه نوک ده. متوجه یې کنه بدن نه هټ کر څه چي دي هغه واپس نه رچی. ایدی مطلب دا کله خدای درگاه کې مخمخ ودرېږي بیا به موت او چي وی لوړو به کفن به وی لوړ. دوستان عزیز اوس دغه کفان سے انسان ته ملويږي. انسان عیبونه څه پټيږي ایچی واجی نه پټيږي. ز المنزو نفي نه کوم. دوستان عزیز زورور رسوم په ډیرو حجو په ډیرو زیارتو په ډیرو المنزو په ډیرو مستحباتو نه ده. ډیر بوکسي سیما غوند کې ملایان ډیر حجیان ډیر کربلایان به جهنم ته روان وي. هغه مات ګډ به خالق سترګې وته غړوي
چې چا دسترخوان باندې نریغ وخه موجوده ده، میوه موجوده ده، اما څنګ ته سره یو یتیم و غریب د زندګۍ تیروي، هغه دسترخوان باندې هیڅ یا نشته. ومن اراد ان لا یکون عریانا یوم القیامه، کچوک غاړي څه قیامت ورځې بې لباسه نه وي، متوجه یو که نه؟ فلیکسو الجلود العاریه، اغا دغی دنیا کې بے لباس خلقو تا لباس ویر کوئی. چا څه بے لباس خلقو باندې لباس واچولو که اغا کافر ویلی نه دی، دا یاد ته وایم. چا د انسانیت خدمت وکړلو، رجب علی خیاط په باره کې ما دغه قول پړوولو، ایموی استازه ذکر کړی حکم کې، هغه یای څه رجب علی خیاط یای څه ما خوب کې لیدل څه کوم سړي څه پنکا جوړه کړې ده، پنکا هغه کابر سوړ و، در حالی کې هغه کافر و. متوجه یې که نه؟ څه ما ته نه پوښتنه وکړه چې د کابر د ویلې سوړ دی، هېڅ هغه ما ته ځواب کې ویله چونکې ما انسانیت دپاره خدمت کړی دی، ما د سړولې والا الله ورته جوړه کړي دی. که هغه کافر ویلې نه دی، ټیک دی جنت ته به نشي لاړ، اما خدای اجر ورکوي. ویلې هغه انسانیت دپاره چې کړی دی، خدمت کړی دی. د قیامت تند تاسو پړاو کوئ، د قیامت ډار و خوف تاسو پړاو کوئ. خدا په زه نفي نه کوم، بیا درته یو ریایم، المونځ خپل ځای کې عظمت، قدر، عزت و احترام، روژه خپل ځای کې، خو اما ځنه خلک ته وکسي ته به نه یایي څه که د خدای یو خاص و معصوم مخلوق بس صرف اور صرف اندادی و ایچا احساس و سره نشته ده. کچوک غاړي څه قیامت ورځې وږی نه وي. ومن اراد ان لا یکون جائعا یوم القیامه فلیطعم البطون الجائعه. پکار ده وګو خلکو ته چې ورکی ماړې ورکی، یعنی چې وکی د انسانیت خدمت وکی. دوستان عزیز، ځنه وخت کې صفا او مروه منځ منډي دو دوره پیدا نه ور کوي، لکه سوره انسان ته د انسانیت خدمت پیدا ور کوي. ټیک ده زبهار کولی سوم، زبهار کولی کې د شهاج کوم، خو اما سو پورې سمو کې احساس نشته ده، وره پورې انسان عقلمند نشي بللې. زدوا ټکی تاسو په خدمت کې عرض کوم، کم از کم کچيري اتو خپل واس کې نوي بل چو ذریعه سره د اچو حاجات پراکا. لکه مثلا کدا شي ز خپل یا غریب وم، خو خدای ما ته یو عزت قدر او احترام کدا شي رکړی، ما د سخات وجنه کدا شي و غریب سره خواله وشي. متوجه یې کنه؟ د دفترو کې سموناستیو یا مثلا هغه خلک چې هغه د سخات وجنه و غریب سړی خواله کیږي، هغه ته په کار دی سډیر د خپل کرسي غرور و تکبر خپل ذهن نو بسی صورت سالوار وخیږي، مغوره نرموالي سره فکر سره کوزیګا ویل کول ویږي، مغوره بده ته درد زیات رسیږي. د سینات دوی ورځي خدای مو ته وا کرسی روکړه، مو سي ګارد ولار سي د مثلا پولیس والا را پسې ده سبیل بیا خود سینوي څه دوا کوله درې کوله سالور کوله بعد بیا زبیله چولې کې روانو بیا مسترګي ټیټی نیولې وي. کداغه وخت کې انسان غرور و تکبر و نه کړلو، هغه وخت کې بیا زندګي وته اسانه ده چې کله سره چوک نه وي، وګرنه دا ډیره سخت لري چې کله چانه هغه ټول هغه شیونه چې هغه ور کړی شي دی هغه تنه واپس شي واخستل شي. مو سره عربی کې دوا ټکی دي، یو ټکه ده سعی. سعی مطلب ده عربی کې کوشش کون کې، لیس للانسان الا ما سعى، تنخ نوی شوی. صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې. لیس للانسان الا ما سعى، سعی یعنی کوشش کون کې، مطلب دا هغه انسان څنګه خپل چا سره خنشي کوي. مثلا مثال زوین څه پاتې یو غریب د چنده او توکوي دخته سینه یې عربی کې سعی نه یی کوشش کون کې نه یی. یو انسان قضی ده
قضی مطلب یعنی آغا انسان سا آغا خپل دی چا حاجات پرا کی، مثلا خپل 40,000 روپے 50,000 یا 1 लाख روپے ویر کی. معصوم نا روایات دے سا الماشی یا الساعی لحوائج الناس کالساعی بین الصفا والمروہ. اغا انسان سا اغا دی خلقو حجتو پر کولی د پورا کوشش کوي دو دسی دے لکا صفا و مروی مانزی منڈی کڑی وی. والقاضی لحوائجهم کچو دی ای خلقو حجتو پر کولی د پورا کوشش وکړلو خپل یې چو حاجات پر کړلو دو کا شهد بدمه فی بدر و احد. دو دسې دی لکه انسان احد و بدر کې پیغمبر سره شهید شوی وي. متوجه شولو کنه؟ پس دوستان عزیز موږ ټولو نه اول پکار دی د انسانیت خیال وساتو. یوه جنازه روانه و پیغمبر ورته پاڅېدلو، صحابه ور باندې غږ وکړو یا رسول الله دا خو د یهودي جنازه دی. پیغمبر د ورته ایسه انسان خو دی که یهودي ویا چه ده انسان خو توجه یې کنه. ټولو نه بدترینه بهترینه خرچه د کابر دغه روایت ته خو غیږ واچوئ. ټولو نه بهترینه خرچه د کابر خدای قرآن کې بیان کړي دی اتقوا الله فإن خیر زاد التقوى. تقوی الهی ټولو نه بهترینه خرچه دی. اوس تقوا څه ته هغه طرف ته زه نه ورځم. خو اوس کابر کې ټولو نه غټ عذاب چی باندې ملویږي، یعنی مطلب ټولو کې دردناک عذاب آیا بالمنزه سړی ته ملویږي. توجه مشتو کنه؟ روایات سرچ کوئی ټولو کې دردناک عذاب بالمنزه ته نه ملویږي. اخ سړی ته نه ملویږي څنګه روزه نه ده ستلی، اخ ته نه ملویږي څنګه خمس نه دی ور کړي، اخ ته نه ملویږي څنګه زکات نه دی ادا کړي. ای روایات جمله دا ده بئس زاد العدوان الی العباد. کابر کې څه ټولو کې بدترین عذاب ور باندې ملویږي هغه دغه خبرې باندې سی و انسان بل انسان سره باد کړي وي، یو انسان د بل انسان زړه ازار کړي وي. دوستان عزیز تاسو یقین وکوئ دغه خبرې باندې سو والذین یؤذون الله ورسوله اولئک اعد لهم عذاب علیم. څه هغه کسان څه هغه الله و رسول ته اذیت ورسوي خدای هغوی د پاره ما دردناک عذاب یخی دی. اوس زه تاسو نه پوښتنه کوم الله نور السماوات والارض، خدای د ځمکې و د اسمانو نور دی. متوجه مو سره کنه؟ آیا نور ته اذیت رسولی شي؟ متوجه یو کنه؟ یعنی مطلب دا څه نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله خدای ته مو اذیت رسوای شو؟ نشو رسولی. نه خدای سره مو جنگ کولی شو، نه خدای سره مثلا نعوذ بالله مو بل څه ویلی شو، نه بعد خبره کولی شو، نه بیا خدای ته اذیت رسولی. څه مطلب دی؟ رسول الله ظاهرا نشته دی و قرآن ټول زمانه د پاره دی. بیا رسول ته اذیت رسولی څه مراد دی؟ امام ظاهرا نشته دی پرده غیب کې دی. بیا امام ته ازار رسولی څه معیار دی؟ دوستان عزیز ای خدای ازار دی رسول ازار دی امام اذیت خپل معیار دی. معیار خدای خپل رضایت د ایچا رضایت کې یخی دی، خدای خپل خفگان د ایچا خفگان کې یخی دی، رسول خپل رضایت د ایچا رضایت کې یخی دی، خپل خفگان ایچا خفگان کې یخی دی. رضا فاطمه من رضایا چاور من زهرا سلام الله علیها رضی کړله داسې وایه څنګه زه رضی کړلو. متوجه یې که نه؟ پس دوستان عزیز خدای ته مو اذیت نشو رسوای، رسول ته اذیت نشو رسوای، امام ته اذیت نشو رسوای. بیا خدای ویلی ای قرآن کې والذین یؤذون الله ورسوله. ایدی مراد و مقصد ده که تا دی مؤمن زړه ازار کړلو تا خدای ازار کړلو، که تا مؤمن اذیت کړلو تا رسول اذیت کړلو، که تا مؤمن اذیت کړلو تا امام اذیت کړلو. اندی واجنه امام ته یو کاسرتی امام درنوتلو اجازات نه وته ور کوي. کله دریمې ورځې اجازات وته ملو شي
و تی مولا ما نه خپای و تی عاد نه خپای ویلی مولا ایس تلیاری کی روان وی تو سخار و غس پر له در سراوا یو مؤمن وی لوړ وو هغه ته ویل سم سپور کا تو ویلی نه کو سپور متوجه شوي که دوستان عزیز یقین وکړه دغه خبرې باندې ټیک دی دغه دنیا مو پر سګنه یا اندغه کرسۍ نه ویلی و دا دنیا چکار لګوي نن پتا ده سبا په ما ده نن په ما ده سبا په پتاوي تاسو یقین وکړئ دغه خبرې باندې نن ټیک دی زه ګاډي ته ناست یم سبیله به مغا غریب ګاډي ته ناست متوجه هی کنه یوا بهترینه کیسه د ذکر کوم ډیره بهترینه کیسه د خو تاسو غوږ وتاو چوالو یوا خزوا کور کې میړه سره نوسته ده یو سړی بیگانه بل بیگانه دغه کیسه پړواله افاتهای زبان یو کتاب ده د فارسی ولغه کې لیکلی و هغه سی واخزه میړه سره نوسته و خپل چا دروازه ویله کله دروازه ویله غاګي وکړو سچو کې څه فقیر ویلاړیو د دنیا څنګه چکار لګوي څنګه ارتویږي دغه حواله سره د ذکر کوم سکله خزه دوته چې د فقیر ته به فقر زویر کوم میړه دوته چې ویری کا کله خزه وتله سکله اروا پاش ولا دروازې بان کړه خزه خوشاله و د میړه دوته چې د خوشاله څنګه چې په دوه خبرو باندې لګ غوندي خوشاله یم تی کوم خبرو باندې و تیس اول خبره ده چې ته د بهار وتلو اجازهات روک یعنی تو ما باندې شاک و نه کړلو دویمه څه د کوم سړای سره غلی و دوی مو مخکینای میړه و متوجه یې که نه و تی خو بیایي چې زه ته یوه کیسه بیان کو اوس دغه میړه ته یایي و تی چې دوی واورېږي اندسې زه دغه میړه سره ناسته وم ایمو کور ته یو فقیر راغلل کله یې دروازه وویله زه ور ووتلم چې کله میړه ته م پاته ولګي چې ته ووتلې نو میړه م راووتلو فقیر ته یا زیاړې وکړلې بعد الفاظ یې ورته استعمال کړ ما ته یا بعد الفاظ استعمال کړ هغه فقیر په ژړو باندې چې لړو واپس لړ نن مو ولیدل چې ماغه موړ میړه دروازې ته چې دی ولاړ و دغې وتلې باندې مو رشته دوره خرابه شوله چې ما ته هغه چیر وکړلو طلاق وکړل چې دا سړی ورته پخوندي شولو ښځې ته دي چې یوه خبره زیاده تا کوي څه وی که ورته ماغه سړی چې تاسو دروازې ته ولاړو مغه فقیر زه یم متوجه یې که نه یې نه دوستان عزیز تاسو یقین وکوئ څه دغه دنیا چکار لګئی نن سبا کورمی کې ډیر عام دی خلی ګاډي بور سراوي خلک بروډ باندې ویلوړي چوته نه ودروي یو صلوات واسه محمد و آل محمد باندې بس اخیری مطلب ایتاسو زحمت تمامام زن خالق دسی دیمو کې څنګه خپل فرعونی خوی واجنا ای خلق زړو کې ډار خوف چوي لغوندې کې توجه وکوي کچېری مو دا مقصد تاسو ته ورسولو نو زه به وایم چې زه خپل مقصد کې کامیاب شولم یعنی زنه خلق دسی آئی څه فرعون والا واقعیا خو ډیر هزارها سال مخکې شوي دی اوس یا قرآن کې ذکر دی دی متصف پیدا دی دوستان عزیز ای فرعون نامه مهمه نه ده قرآن اکثر صفتونه بیان کړي دي کدای شي نامه ځان باندې محمد علی خي محمد حسین خي متوجه یې کنه نامه کدای شي خان نامه خو اما کاری کدای شي د فرعون ولاوي څنګه ډرول کوي ډرول تستر غړوا کله د فرعون دربار کې حضرت موسی عصا واچوله او جادوګر یا څه کله منګران پریخلل نو د حضرت موسی علیه السلام عصا نه منګور جوړ شولو اژدها جوړ شولو هغه ټول منګرانی وخوړل کله وخوړل څوره جادوګر د فرعون دربار ته راغلی و هغوی اټولو غاږ وکړو قالو آمنا برب العالمین رب موسی و هارون
مو رب العالمین باندې ایمان راوړلو څنګه د موسی او د هارون چې دی رب دی. متوجه یې که نه؟ فرعون ور باندې غاګ وکړلو آیا تاسو دینه مخکې څه زه درته اجازات دیر کوم تاسو ایمان راوړلو نو زه به تاسو ته یوه سزا دیر کوم. سوره طه آیت نمبر 81 کې دغه نقشه خدای پیش کړی دی. فرعون ته لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، زه به تاسو الټا لسونه و خپې کټوم. څنګه الټا لسونه خپې؟ مطلب دا څه خای بدنه لاس کټوم، چپې بدنه خپا کټوم. کله چې انسان دا شي یعنی چپای لاس خیخ پا یا خای لاس چپې خپا څه کله کاټ کې بیا انسان بیلنس نه پتی کېږي، هغه انسان بیا ودرېدلی نشي. نو فرعون دوته یې څه تاسو ما اجازات نه بغیر ایمان راوړلو زه به تاسو نه الټا لسونه کټوم. ولا اصلبنکم فی جذوع النخل، زه به تاسو ته د خرماو ونې باندې پنسې در کوم. ولا تعلمن اینا اشد عذابا وابقا، تاسو ته زه نن دا خبره ثابتوم چې آیا د موسی خدای زیاته سزا ورکوی شي که زه زیاته سزا ورکوی شو. متوجه نشولی؟ دا چا ویله؟ فرعون ویله. ما مراد مقصد دا دی چې مغه خوی مو کې یاره کې دی کورمی کې یو سړی دی مثلا ما سره 15 کوله 10 کوله 20 کوله ټیم تیروي خود سے ایوا معمولی غوندی کې کاری ایما په خلاف پکړلو ماغه د فرعون غوندی کې دم کې ورکو. مطلب اذیات و ترسو، ازار و ترسو. دوستانی عزیز داغه پیغمبر نه روایت ده من نظر الی مؤمن نظرة لیخیفه بها اخافه الله یوم القیامه یوم لا ظل الا ظله. کچا مؤمن تسترګي براګي کړلی وډاري کړلو خدای سي دغ مؤمن بدلا به قیامت ورځ زخلم دا انسان بزړ راو. زنه خالق دی چاته عیب معلوم ده، چاته راز معلوم ده. دویمی خبری کی بیا وته یې مطلب خبری ما کا کنی پلانکې خبره کوم. متوجه یې کنه؟ دوستانی عزیز دی شان سره د مؤمن زړه ازار کوله، ای مؤمن زړه ته اذیات رسوله. حرمت المؤمن افضل من الكعبه، ای مؤمن عظمت و احترام کعبه نه زیات چه ده؟ افضل ده. و زنه خالق دسی وی دغه نکته ته توجه وکا. خبي کسي څه پغلاته ده خو چونکی غوړ سړای ده. مثلا مثال زلک مثال دیر کوم تاسو لغوند کې خو واضح پوي کوم. مثلا مثال زيوم یا مثلا بل یو کاس ده لګي معاشره کې مثلا حیثیت دی یا مقام دی یا جی دی یا پلنکای دی یا بستنکای دی یا چه دی. ما مثال وسره جنگ وکړلو یا م خپل منځو کې سره بعدي خبري وکړلې. متوجه یو کنه؟ اوس تاسو ټول ته پاته دی چې پلنکای سړای پغلاته دی خو بیا یې دی په باوجود تاسو ټول مترسو یا پسویر والا. متوجه یې کنه؟ څکله تو خولې د لو سپلنکای سړای پغلته دی که غوړ سړای ویلی نه دی ویلی یا څه پسویر والا. متوجه یې کنه؟ اعتذار عذر کولا چون موافق غختلا غلطه نه بغیر مولا امیر المؤمنین علیه السلام دا ذلت ده. څه غلطی ده نه هیهات من الذله نارا حیدری. و بیا ځنه خالق دسی دي نه یغه غوټي خونی سره تعلق ده، هغه غوټ سړای ده، هغه مثلا پلانکای ده حکومت کې پلانکای وحده باندې ده تو ته کدا شي نقصان ورسوي. دې حواله سای یو روایت د تویم توجه وکا د ډیر کورس خراب کړي ده، د چپلوسو خلکو خراب کړي ده. مطلب دا سره رچی دی بل سړی چغل خوري کوي. مطلب دا سی هغه فرعونیات نه هغه تکبر نه و غرور نه خالق چه کوي؟ دروي. دوستانی عزیز
مسر روایت شته ده امام صادق علیه السلام یایی مولای من روع مؤمنا بسلطان که یو انسان ایو بدشانه وډار کړلو یعنی او طویل څه بعد بل سره وکی ویر شم وفیت نه وغوړه مثلا پسویر والا مثلا نینواتی وتوکا متوجه یې کنه لیصيبه منه مکروه دې د پاره څه ته بعد ونه رسوي وډار کړلو مولای فلم یصيبه هغه بعد وته ونه رسول مطلب دا څه دغ سړی ته بعد ونه رسیدل خو کچيري دی او تویل څه تو سره به بعد وکي تو سره به نقصان به تور سي مولای فهو فی اهل النار دو سړی به جهنم ته ځي اند کوم سړی څه چمچا څه لګوي دا سړی به چی ته ځي جهنم ته ځي خو اما کچيري دغ سړی ته بعد ورسول نبي معصوم یای دوکاس فهو مع فرعون و آله قیامت ورځې به جهنم کې د فرعون و د فرعون منون کو سره چاو یزیدیت حسینیت براتبران صلوات تاسو څه یایوي هغه خدای څنګه د ابرهه دور کې وو و هغه خدای څنګه د یزید دور کې وغه بدل و نه یو متوجه بیا ویلی د ابرهه دور ولا وخت کې کومه د خدای مرغیر واستولی څه هغه ابرهه ولا لخکاری غار کړلو و د یزید ولا دور کې هیڅ نه را واستول بلکې کعبه ډانګ کړله یو نعوذ بالله خدای بدل وو یو که خدای نه و بدل بیا بل څه واجوا دوستان عزیز ابرهه دور کې که خدای مرغیر واستولی س هغه د ابرهه ولا لخکاری غار کړلو هغه د عبد المطلب عزت خدای باج کړلو نشوي متوجه یعنی د انسان عزت باج شولو اما که د یزید دور کې خدای چې نه را واستول یغه واجه داوا څ چون کې مکی کې اننا هغه کسان موجود و څغوي حسین پر خلیو خدای یې سي ما کور رنګ شي پارک نه کوي خو اما هغه کسان څغوي حسین بیل پرېګ دولو هغه په کار د دنیا کې زنده پاتې نشي متوجه شوي کنه دا د انسانیت عزت و احترام دی کوم یو کاس زکات ترجمه کولو مولا امیر المؤمنین علیه السلام دور کې مو تاسو کله څه چوتا حکومتي شیونه ورلو بیا څه کومه دی یغه کومه هغه خبري هغه غرور هغه تکبر مولا طویل صوب سترا د تیایم ولا تروعن مسلما زکات خد جمع کوي زکات باندې د ودروام خو خبردار چې ته مسلمان و ډار نه کی یعنی دسه وتوانای چې زکات نه را کوم مولا به د سدسي وکي هغه د سیبل سوکي جیل ته به واچوي هغه سزا به دیر کی توجه یې کنه یکو مولا امیر المؤمنین علیه السلام منون کیو باز د تاسو زحمت تمام دوستان عزیز اغه مولا منون کیو کدا شي د غیره کې کوم حکومت کې مشر د مثلا ډي سي سي وغیرہ مو ته کدا شي نه پیژندو کدا شي بازار تر وزي هغه یو خ کار وکي متوجه هي کنه هغه نورسته کدا شي مو ته پیژندو اندسي مولا څکلا کوفیتا حواله ول لوړلوان اندسي بازار ته بروتلو اکثر به خلکو مولا نه پیژندلو خلیفای وختو نو مولا بازار تر وته لی واړه غوندي کې جلکې دکان مختوي لوړه دي خرمای لاس کې نیولې دي جوړې ده مولا ور باندې غاګ وکړ سویل جوړې دي دا خرمو مدخ سړی نه وډیو اوس دغه خرمو متنو پسوي یمو کو مالک دی هغه خواخ نه دی زه ته صدامه ته یو واپس کوي او متنور خرمو ور کړو کدو متنو پسې هغه جلکې د جوړې مولا یو ور نصيحت ته شروع کو څه خدای بندا و ته واپس کا پارک نه کوي هیڅ دغه وخت کې هغه گزار وکړلو مولا یې سینې ته وویل کله مولا باندې سینې باندې گزار وکړلو امانه چوپام شولو او ترغلو تی چې چوپ باندې د گزارو کو خلیفای واخ مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام باندې هغه په موافق شولو مولا تی چې نامه ته یو گزار بلارو که خدغه وړي جلکې ته خرمو بدل کا ز سکو مصائب تاسو په خدمت کې الویلو
نه یم خبر چې تاسو ذهنونه چېرته بوځم. تاسو به روژې کې د کربلا شهداو متمونه ډېر اورېدلي وي. تاسو به د اورمنې متام اورېدلی وي. خو زه دا خبره ډېره کوم چې کله کله د اصحابو د انصارو د کنیزو متمونه یا لږ لږ کوئ. ویل کېدای شي د مولا درګاه کې شکایت وکړي چې مولا تاسو شیعو دی تاسو ذکر کول او مایمو ذکر یې نه کول. د مولا دور دی سلمان یو کس لاس نر نیولې دی وړه بچی ورسره دی. دغه جملې هغوی کفي بزرګوار خدای رحم ورباندې وکړي هغه نه مو اورېدلې وي. هغوی کله مولا ته مخامخ راغلل مولا دوی سلمان بیا د چوک راوستی دی ته مولا د یو یهودي دی یدي دا وړه بچی دی نظیر نه لګېږي د یایي څه کچېرې ما بچی ته خدای شفا ویر کړله زه بیا مسلمان شم بچی با مسلمانه شي او بچی به د اهل بیت و دار کې خدمت دپاره پرېږدم. مولا دوی سلمان خو بیمار در راوستلو لږ طبیب یا راوله تی مولا طبیب چوک راوله چې لږ وړوکی حسین راوله. سلمان لږې وړه جام کې د سره اوبه یا راوړه. کله وړوکی حسین راوستلو تی ما حسین زویا دغو اوبو کې خپلې مبارکې ګوتې ډوبې که دغې وړې بچی باندې شبنام کا. کله شبنام کړلې څنګه هغې بچی سترګې خلاصې شولې نه دلته یوه عالم یوه جمله کړې دی چې فورا څنګه مولا حسین باندې نظیر پریوت و غاږ یې ورباندې وکړو آیا اندته حسین یې کېدای شي په پټو سترګو یا مولا چېته لیدلی و. وخت تېرېدلو یو وخت داسې راغللو چې دغه بچی ښه د بلوغ ته ورسېدله. یې مولا حکم په مطابق یا یو روایت په مطابق مولا حسن مجتبی علیه السلام یو روایت په مطابق مولا حسین علیه السلام حکم په مطابق دغه بچی خپل پلار ته په رخصتۍ کړله. د بچی نه تلله خو اما ډیر اصرار نه ورسته کله څه روانه شوله نو کله یې څه د علي قدرمنې لور سره رخصتي خستله. مصایبو کې د یوه جمله یاد وساتئ کوفې کې به د علي قدرمنې لور د تفسیر درس ورکولو انداغه بیبیانې وې چې دا به لاندې خاورو ورته ناستې وي. د علي قدرمنه لور به اکثر کرسی کې ناسته وه. چې کله رخصتېدل یې دغې بیبي زړه نه کېدلو خو اما اورمنې ته دي اورمنې زه خو روانه یم خو آیا یوه وعده را سره وکړه چې تاسو به چېرته موږ راشئ که نه به راشئ. ورته یایي څه هنده ما د سره وعده دی څه خامخا به درسم خو نه یم خبره څه بیا به ما وپېژندې که نه به وپېژندې. ته یې څه اورمنې ما خدای ړنده که زه تا څنګه نه پېژندم تا لوړه ځواني تا ورځو منځ کې حال په دې هنده خبره نه یې دغه لوړه ځواني به بیا وړونو غام واجې نه ټیټه شوي وي. هنده دغه د ورځو منځ کې حال ورور پسې ټنډې ویلې واجې نه دا به بیا ړانګ شوي وي. عزادارو دغه بیبي دوره عظیمه بیبي دی. اخري کې به یوه جمله مصیبات د تعلویلم سڅوره د اهل بیت الدار کې دی خدمات وکړلو. یوې شپې باندې خوب کې کسی مولا حسین سرا کې ولاړ دی سارنې اماما کوزه دی ابای مټو باندې په څټ چولی دی. کله سبه شوله ځواب یې واستولو یزید ته ملعونه ما خوب لیدلی دی بادشاه حسین مخه نه دی لیدلی زه لږ نظر پخوم. څه کله یې نظر پوخ کړلو عزادارو زه ورو ورو مصایبو طرف ته رسوم د روژې ټیم د ټولو نه معافي اغواړم. وینځې واستولې څه لاړې شوی لږ غریبان راټول کوی. کله داسې لږ غونډې کې ټیم تیر شولو یوه وینځه په منډو منډو راغلله ورته یې څه مالکې هلته مو غریبان ولیدل وشه بل ځای بیا د غریبانو لټولې ضرورت نشته دی.
وشا ټول ناظر ته به مغا غریبان راولو تی چوک د ولیدل و تی څه خرابې کې قیدیان دي مغا به راولو. څه کله دا خبره واورېدله عزادارو یو ورې هندا سوچ کې پرېوتله او تی نه هغه قیدیان ما راولوی هغوی قیدیانو ته زه په خپله ورڅوم. تاسو ته پاته دی تاسو روایتونه پړاو کوئ د یزید دربار نه خرابات ډیره وریا نه وه. یزید دربار نه تا خرابې پورې څه کله پردې ولګېدلې هندا څه کله د پردو مانځ کې روانه شوله عزادارو وینځې ته نه مخکې روانې وې. یوه وینځه کله د خرابې دروازې ته نږدې شوله یو ورې غږ وکړلو آ بیماره لږ دغه ځای نه پاڅېږه. اشارې سره درته یایم وتی وینځې څه چال دی سیمو ملیکه روانه دی هغه خرابې کې بیبیانو سره ملاقات کوي لږ دغه ځای نه پاڅېږئ څه مولاد وتی او وینځې سوال درته کوم زه د پسې دای نه شم زه به خپل زنځیرونه ځان سره ټول کوم. وتی خو آب ماره یا څو خبرې یاد ته کوم څه خبرې ده کوي وتی خو قیدیانو ته وایه څه چوک د حسین نه ما وانخلوی. عزادارو کله هندا خرابې ته رانوتله کله کېنستله ما هغه جمله یاد کا یوه ورځ داسې وه څه د علي لور په کرسۍ کې ناسته وه هندا خاورو باندې ناسته وه. نن د علي لور خاورو باندې ناسته د هندا کرسۍ کې کېنستله کله کېنستله عزادارو یو ورې غږ وکړلو او قیدیانو تاسو د کوم کلي ولایوئ کوم وطن ولایوئ ورمنې غږ ورباندې وکړو د بیبیانو منځ کې ناسته دی وتي هندا مو د مدینې ولایو. کله د مدینې نه ما واورېدله یو ورې هندا کرسۍ نه کوزه شوله خاورو باندې کېنستله. بیا ته نه پوښتنه کوي څه ورمنې تاسو مدینې کې د کومې چولې ولایوئ وتي هندا مو د بني هاشمو چولې ولایو. وتي خو که تاسو د بني هاشمو چولې ولایوئ زه تاسو نه څو پوښتنې کوم وتي هندا وایي که وتي خو که تاسو بني هاشمو محلې ولایو تاسو د حسین پېژندوئ که نه دی پېژندوئ. څه کله تاسو مدینې نه راوتلئ بني هاشمو محلې څه والو وتي هندا نوره نه یم خبره خو څه کله بني هاشمو محلې نه مو راوتلو مدینې نه راوتلو د بني هاشمو محله بند وه. عزادارو اخري جملې دي حاجات ورسره ونیسه دغه وخت کې دا د روایات جملې دي یی څه هندا ځان سره یوه وړه بچی یا بتلي وه. تاسو ته پاته دی مور څه کله ځان سره وړه بچی بوزي هغه بیا وړو سره مخچولې کوي. دغه وخت کې څه هغه وړه بچی په منډو منډو راغله مور نه یې غېږه تاو کړله. کله یې تاو کړله وتې مور شیرینې مورې اخ دیواله ته لږې سترګې وغړوه اخ دیواله ته یوه وړه بیبي ناسته دی خاورو باندې د ورو غوندې ولیکي یا حسین. بیا د خپلې وړې ګوتې سره ړانګ کي. عزادارو یو ورې هندا غوسې کې راغلله لور ته دې یایي خوله د موته شه د حسین نه ما خرابې کې ما خله. څه کله دا خبره واورېدله عزادارو بیا هندا بیبي طرف ته متوجه شوله وتې آ بیبي آیا ته د مدینې کې ورمنه زینب پېژندې که نه دې پېژندې. آمنه بیبي پاڅېدله سار نه یې بکره اوچاته کړله غږ یې وکړو هندا ما درته ویله څه بیا مې نه پېژندې هندا ما هغه زینب راغلی یم. عزادارو کله یې ورمنه وپېژندله یوه ګیله خو یې ورته وکړله ورته یې ورمنې څه ته راتللی عباس چېرته و څه ته راتللی اکبر چېرته و ورته یې هندا لږه د یزید دربار ته لاړه شه د حسین مرغلله باوکسې د عباس مرغلله باوکسې د هندا غیرات ته د ما سلام وي. دا اخري جمله واوره عزادارو کله یې ورمنه وپېژندله په منډو منډو د یزید دربار ته راغلله د یزید مخکې سار نه بکره وغورځوله. کله یې وغورځوله یزید مخکې شولو خپله ابا یې هندا باندې واچوله ابا هغه هندا هغه ابا یې وغورځوله غږ یې وکړو یزیده ما باندې د شرمېږي د علي لور نه د نه شرمېږي. عزادارو مدینه کی دروازه وویلا خرابی کی شام کی دروازه وویلا خالکو ته ویلا او خالکو
هغه قیدیان څه خرابې کې دي، هغه بغیان نه دي، هغه د رسول الله خلخانه ده. یو فریاد وکړئ او مظلوم حسین